انتهایی دقت او مشقت اوچتولو ته بیا تیار یو. د هغې وجه دا ده چې په بنیاد کې خامخا دقت وي، خامخا مشقت وي. نو قاعده پړه وهل انتهایی مشکل کار دی. دا ډېر په تکلف سره مشقت سره پړه وهل پکار، ځکه دا بنیاد دی، د پوره دین بنیاد یې ښودل کېږي. او دا ډېر په خلوص سره پړه وهل ځکه پکار دي چې دا داسې عمل دی، دا قاعده پړه وهل چې په دې کې 100% اخلاص وي. د هغې وجه دا چې سړی عمل کوي بالفرض د واوه دپاره وکړي، یا تعریف دپاره، تحسین دپاره، تزیین دپاره، یا د بدلی په نیت باندې، نو هغه عمل چې کوم دی هغه د خدای پاک په نزد باندې مقبول نه دی. قاعده داسې عمل دی چې دا په دې کې نه د چا وهوه، نه د چا تعریف، نه د هغې امید، نه د هغې نه د چا طرفه څه تحسین، نه د هغې توقع، نه د محنت وړو ته څه احساس وي، بس نیکې کار در یا میډال. دا داسې یو عمل دی، بنیاد دی همیشه لپاره د آبادۍ دغه چې دارومدار هغه په بنیاد باندې. لیکن څوک به تاسو نه لیدلي چې دی د بنیاد تعریف وکړي چې وګوره د فلانکي جومات بنیاد دومره ښکلی دی. د جومات او د کمرې او د دفتر تعریف خلک کوي، لیکن د بنیاد نو. ماشاءالله یو دا چې دا یو داسې عمل دی چې په دې کې اخلاص 100% هغه ممکن دی. بل دا چې الحمدلله دا داسې عمل دی چې د دې نتیجه 100% ده. د نورو اعمالو نتیجه 10%، 20%، 90% هغه ځای پورې تللی شي، 100% ممکن ده، لیکن د قاعدې نتیجه هر حال کې 100% ده. هغه څنګه چې کله یو سړي ته تا قاعده وي، که دی په دې باندې وروستو احادیث وي، قرآن وي، بیا خو نور علی نور خبره ده. کم از کم دی خو لمونځ کوي، بیا هم ستا نتیجه 100% ده. که یو سړی خدا نخواسته لمونځ هم نه کوي، ستا نتیجه بیا هم 100% ده. د هغې وجه دا ده کم از کم دی خو به کلمه طیبه وایي که نه، لا اله الا الله محمد رسول الله. د دې الفاظو د دې حروفو د تصحیح بنیاد به هم تا ایښودی، ستا نتیجه چې کوم دی هغه پوره راووته. دا دومره لوی عمل دی چې د دې نتیجه او ثمره هغه 100% ده. بل په دې کې عزتمندو دا دومره لوی عمل دی. حضرت محترم صاحب رحمت الله تعالی علیه متعلق زموږ شیخ حضرت قاری فضل الرحیم صاحب فرمایي که نه چې ختمونه ما محترم صاحب علیه رحمت الله وغوښتل، نو هغوی چې کله ختمونه وکړل وړو ته، وی ما ته وویل چې فضل الرحیمه دې کار ته چې ته سپک ونه ګورې، دا ته د پوره دین بنیاد ږدي، د پوره دین بنیاد ته ږدي. لحاظ د وړو سره ښه محنت کوه، ښه ځان کړه د وړو سره، ځکه هغه د وړو هغه بهترین تلاوتونه تلفظ